دنیا کې موږ او تاسو اجتماعي زندگی تیرو، نو په اجتماعي زندگی کې اجتماعي حقوق او داغي اصول او ضوابط زده کولم ضروری. الله رب العزت دا کائنات پیدا کړی دی او الله رب العزت ته دا کائنات ډیر محبوب دی او الله رب العزت خپلم ظلم نه کوي او کم انسان چې په یو بل باندې ظلم کوي دا انسان هم بدی شي. یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی الله رب العزت فرمای یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا علی انفسکم. اے انسانانو وی ما ظلم په ځان باندې حرام کړی دی چې زه بچا سره ظلم نکوم، او اے انسانانو ستاسو د پاره په یو بل باندې ما ظلم حرام کړی دی. او الظلم ظلمات یوم القیامه، کم انسان چې پچا ظلم وکړو نو دنیا کې باغ انسان یا بدلا غستی شي یا به نشي غسته. الله رب العزت وی د قیامت په ورځ به دا ظلم دی انسان ته د تیارو په شکل کې راشي او په تیاره کې هر انسان یریږي، او چې د قیامت سخت ورځ یو ته په تیارو کې گیر شي نو سوچ کوئ عزتمندو بیا به دې څه حالي. دلته خو به د یو پی ایس بندوبست وکړي، د شمې بندوبست به وکړي، ګاونډي ته به آواز کې، رور خور ته به آواز کې. د قیامت په ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. هلته چې رور ته آواز کې به زمانه خپل کار کوه، من خپل تکلیف کیو نو ښځه به دنه تښتي، رور مور پلار به دنه تښتي، نو کار په چا باندې کې؟ هر انسان بخپل شأن یغنی، دس یو شان کې او حالت کې به مبتلا وي چې بل ته به پام نه وي، فکر به نه، او هر سړی به د بل نه لاپروايي، د چا به هم څوک پروا نه کوي. دلته حکومت فوج پولیس را ورسیږي، هلته دا شی نشته. نو د دې وجې نه عزتمندو او دنیا کې الله رب العزت انسانان مختلف پیدا کړي دي، نو چې کوم چیز مختلفي هغې کې خامخا اختلاف جوړیږي. د اختلاف په موقع باندې عزتمندو جنگ راځي، نو د جنگ په دوران کې عزتمندو یو ظالمي بل مظلومي، کله دواړه ظالمانی کله دواړه مظلومي، اسې د یو بل په خبره نه پوه شوي. نو دی وجې نه عزتمندو اختلاف او جنگ او جګړه چې راځي دا د څه وجې نه راځي، دې باندې ځان پوهول پکار دي. اختلاف کله عزتمندو د جهالت د وجې نه راځي. زه ستا په خبره پوه نه شوم، ته زما په خبره پوه نه شوې، او زه تا ته ګزار او ته ما ته ګزار. نو پښتنو لکه د دنیا یو شی هم نه ورځي، جنګ وله ورځي، د دې علم دوی ته شته. نو یو وجه عزتمندو جهالتی، د یو بل په خبره مطمع نظر، نقطه نظر، خیال، فکر، سوچ باندې موږ پوه شوي نه یو. نو هغه موږ ته دعا کړې وي، موږ یو که کنځلې کړې ده، تا هم ورته هغې کې دعا کړي، هغه وایي ما خو ورته کنځله کړې وه خو ما ته هم کنځلې وکړه، لکه دعا یې درته کړې وه. زمونږ د شهین بازار کې چې کله موږ ماشومان یو مزدورو هغه خلکو تنګو، نو هغه به داسې عجیبه شان دعاګانې کولې، زړه خو بیا کنځلې ته کېدو. او یو ډرامي کلیپ ما له چا رالیږلي، یو مشهور ټوکمار دی، د اسماعیل شاهید نومې دی، دا ډېر پخوا نه دی، موږ هم ماشومانو کتو، اوسه پورې ژوندی دی. نو دا داسې ټوکمار شان دی، نو دا هم هغې باندې بیا یو کلیپ جوړ کړی دی. نو دا چې چاته داسې دعا کوي د کنځلو په شکل کې کوي، نو سړی وایي چې دا کنځلې کوي. چې تو ورته مثلا څه خبره کې چې زه د پلاني ځای یم، ته وایي هېستا پلار سره حج له لاړ شم، نو که سړی وایي چې کنځلې کوي. نو زمونږ پښتانه دي دویم ټکي ته نه پرېږدي چې تا ویل هېستا پلار به د مرۍ نه نیولې،
تو ته زما مور زما خور وستا مور او ستا خور ډېر ښه خلک دی وایي نو بس خلکو یې که کنځله کوي او پکې منځ کې چې کوم دی صفت دی کوي نو لږ شان خبرې ته سوچ کول پکاري بعض وخت یو انسان تا سره ګپ لګوي نو یو وجه د عزتمندو جهالت پته نه یو خبره یو ځل یو استاد هغه شاګرد ته چې کوم دی یو څلور سیوان ورکړه دوه سیوان یو لاس کې ونیول دوه سیوان بل لاس کې ونیول او هغه ته د جمع سوال خودو چې دوه شیونه به څنګه جمع کړي او جمع سوال څه ته وایي نو هغه ماشوم لې چې دوه سیوان یو لاس کې ورکړه دوه بل کې ورکړه ویلې بچیا تا سره څو سیوان دي هغه ماشوم ورته وایي چې ما سره 15 سیوان دي نو هغه ماستر یې ډېر غوسه شو چې دا دومره قمقل ماشوم دی ما ورته دومره اسانه کړه دوه سیوان مې یو لاس کې ورکړه دوه بل لاس کې نو پاړې ته نه اورم چې دو دونی 4 او 2 1 za 2 2 2 za 4 صرف دومره دی چې دا سیوان وشماره او دا ماشوم وایي چې دا 15 سیوان دي یو شړق ولا په دې مخ ورکړو ا ماشوم په جړا شو پرنسپل را له مشر را له ول څه چل وې دي ماشوم خو مال زلو شو یو او یوم نشي شمارلې یو سی یو دلته یو د لاس کې دم څه نشوي چې دا یو او دا یو دوا یا دا دوا او دا دوا سلو زارې را لښ نکړه زړې را له پوخ کو بس یو شرق مې ولا ورکو نو هغه پرنسپل هغه مشر ډیرو خيار وې ته څه سوال وکړو وې ما ورته چې تاسو سره سو سیوان دي وې د څه جواب درکوي چې 15 سیوان دي هغه ته استا سوال غلط دی کې دې چې د ماشوم جواب صحیح وې چې دې کې څه صحیح هغه څلورو ته 15 وې او ته چې صحیح وې دې ماشوم نه تاسو کنه چې بچا ته ولې 15 وې نو هغه پرنسپل ته عزت ته تاسو کا زمو خلکو زر شاد شي ګرته ته تاسو کا هغه ماشوم ته هغه پرنسپل وې چې بچیا تا سره سو سیوان دي او دا لاس کې دي سودي هغه دې چې ما سره 15 سیوان دي او لاس کې می سلور دي خبرې صحیح کړل بیا او استاد ته پرنسپل وی چې وښه شو تاسو او ته بچیا 15 سیوان د سره څنګه دي و یو را سره بسته کې پروت دی سره چې سکول راتلم مور را لرا کړی دی او خبرې صحیح وکړه استاد ته سوال کړو چې تاسو سره سو سیوان دي نو استاد له سلور دانی ور کړی وي نو هغه خو ماشومان خو دروغ نه وي رښتیا وي نو یو سره بسته کې پروت وي ما سره 15 سیوان دي خبره خو صحیح ده نو پرنسپل استاد ته وی چې ستا سوال غلط دی تا ورته ویل بچی ستا په لاس کې سو سیوان دي کبه درته ویل چې 15 سیوان دي به ول شړق ور کړی وي خیر سوال دی غلط دی تا ورته تاسو سره سو سیوان دي نو هغه سره 15 دي کنه یو سره بسته کې پروت دی هغه به بریک کې خوري نو ګوري عزتمنو د ماشوم خبره په خپل ځای صحیح و چې ما سره 15 دي د استاد ذهن دې طرف ته تلو چې ما ول سلور ور کړی دی او دا 15 یادې دغه په ذهن کې دا خبره پرته ده د بل ماشوم د ماشوم په ذهن کې دا خبره پرته ده دوه صحیح دي خدا جنگ ولی جوړ شو د جهالت او د غلط فهمۍ د وجنه نو دویمه وجه عزتمندو د جنگ او د جګړې او د فساد هغه غلط فهمي وي یو سړی عزتمندو بل سړی سره پدې جنگ پخوانی د شمار طریقې خپلې وي اوس د شمار طریقې جدا دي زمونږ دلته که افغانین اوسېږي که افریدین اوسېږي نو دوی اوس د انګریزي الفاظ استعمالوي یا اردو الفاظ استعمالوي پخوا خلکو به شماره په خپله طریقه کول یو سړي بل ته ویلې چې هلکه زما ته 1,00,000 روپۍ قرضدار هغه بل ورته ویلې هلکه 6,000 روپۍ د قرضدار نو 6,000 او 1,000 یو شی او جنگ یې په دې باندې ویل نه دروغ وې ته خبرې ته وخت کې نه غوښتو صرف هغه لفظ جدا و د 1,20,000 روپۍ یادول 1,20,000 او هغه ورته 6,000 یادول نو 6,000 چې راجمع کی نو هغه 1,20,000 خو الفاظ جدا نو بس دا وایي چې لکه دا خو مال خپل هغه پیسې پوره نه راکوي سوچ نشته دی ځکه چې لکه 6,000
او یو سل شل یو شی او درې شلې او شپېته یو شی اختلاف. یو ساده سړی د سموسې خرڅوي ورته لکه په څو خرڅې نو هغه ورته په 100 روپۍ دانه نو کس ورته په 20 روپۍ راکړه خیر دی وایي والله که په 100 کال یې کوم دله په 20 روپۍ درکړم. خبره د دوانو یو ده چې 100 کاله تېر شي په 20 روپۍ نه درکوم که 100 باندې اخلې نو واخله که نه ځه. نو دغه وجه عزتمندو دویمه وجه د اختلاف او د جنگ جګړو هغه غلط فهمي وي. نور اختلاف د چا پلار هم نشي ختمولی خو اختلاف کې ته داسې چل کولی شي چې څومره اختلاف دی نو هغه اختلاف چې کوم دی هغه حده پورې وساتي. نو اختلاف کې به جنگ نه کې، اختلاف کې به کنزل نه کې، اختلاف کې به قتل نه کې، اختلاف کې به عزتمندو د چا خاندان نه یادې، اختلاف کې به چاته غیرت نه ورکې. اختلاف خو راتلی شي چې اختلاف رالی دریم ته وایي راشه زما خبره سمه ده که د ده سمه ده که نی مني اختلاف زیات شي تاڼه ده د بازار صدر صاحب دی مشران دي تاڼه ده تحصیل دی بیا ورپسې زبره خو په داسې لاره باندې مزه چې سبا ځان ته هم کنځلې کړي او هغه ته هم کنځلې کړي او خپل مشرانو کشرانو ته هم کنځلې کړي چې یار موږ چا هم پوه نه کړو. نو دا جومات عزتمندو دا د اصلاحي او مرکز دی. نو موږ او تاسو عزتمندو په دې کې سبق زده کوو او زیم عزتمندو سټوډنټ یم او تم سټوډنټ یې تم طالب یې زم طالب یم خو یو څو خبرې ما یادې کړي دي سبق هم زود کړی دی یو منیټر پاسېږي او یو څو خبرې کوي تاسو ته وایي چې لکه دا خبرې صحیح دي که نه نو که خبره غلطه وي موږ ته هم سړی وروسته ویلی شي چې دا پلانې مثال یا دا پلانې خبره تا صحیح بیانه نه کړه زموږ او ستاسو منځ کې اختلاف راشي. اختلاف امتحان دی دا الله پیدا کړی دی هر څیز کې اختلاف دی موسمونو کې اختلاف دی که نه دی خو چېرته چا د موسمونو اختلاف ښه شی دی که بد شی دی په کومو ملکونو کې چې یو موسم وي هغه خلک پریشان وي او په کوم ځای کې چې اختلاف والا موسمونه یې څلور هلته خلک خوشحاله او بیا وایي اختلاف ښه شی نه دی څنګه ښه شی نه دی کوم ملکونو کې چې سردي هلته به ګرمي په پیسو والي کوم ځای کې چې ټول عمر یخني هلته به ګرمي په پیسو باندې والي کلبونه جوړ شوي هلته به د ګرمایش دپاره ځي پیسې به جمع کړې او زموږ وروره صرف جومات نه بار وځه او د انور ته لږ ودرېږه بس فری کې چې کوم دی چارج شي او کنی پښتنو ته خو ضرورت نشته دی بس هسې خپل بچي ته چې یو څو کنځلي وکړي بس ګرم شي د ده خو سره خپل مشینو سره د چارج والا شته نو دا څه شي شو. نو بهرحال عزتمندو اختلاف پار څه کې دی اوبو او اور کې اختلاف شته که نشته نو او اختلاف یې زموږ دپاره ښه دی چې کوم ځای کې اور لګېدلی اوبه پرې واړوه بس هغه اور مړ کړي نو که دوی کې اختلاف نه وی نو دا کار به چا کولی اختلاف ښه شی دی. ډاکټرانو کې څومره اختلاف دی څو قسمه ډاکټران دي حکیمان ایلوپیتھک هومیوپیتھک یونانی او دا دمګري او دا چا چې د شوګر دوايي صرف جوړه کړي نه حکیمي نه صحیح خو صرف دوغدی دا د شوګر دوايي ده او دا ما جوړه کړې ده او دومره کسان ټیک شو دام پکې شمارلی کېږي. دلته که بعضې کسان یي دمګري وروره کله یو له سر دموي کله بله سر دموي دا پکې لا بېله فرقه ده دا ټول عزتمندو حکیمان یې ځان نه جوړ کړي. دومره زیات اختلاف دی پکې چې یو دوايي والا وایي 5 منټه کې ټیک کېږي بل وایي 5 غنټو کې ټیک کېږي او بل وایي صبر به ورته کې بس قسمت خبره ده که د باندې سمه راله او که بده راله نور د قسمت خپل دی قسمت پوڼۍ ده. زموږ یو ملګری هغه به ویلي ده هیلوپیتھک دوايي نه ده د انګریزي دوايي وایي دا چې وخوري نو ګنټه نیمه کې اثر شروع کړي یا ورځ نیمه کې اثر شروع کړي او ویلي دا هومیوپیتھک دوايي نه ده وایي دا چې کله مري نو په هغه وخت کې اثر شروع کړي چې کله مړ کېږي بس سړی ټیک ټاک شي خو چې لږ ساعت ټیک ټاک شي ټول سره سلام دعا وکړي څنګه یې ښه ټیک او بس درس چې مړ شي بس اخري چپې لکه کېږي ځکه په ارام اثر کوي. او دا حکیمي دوايي چې کوم د قبر کې اثر شروع کوي بس چې قبر ته لاړ شي که د کینسر بیماري او که هر څه بیماري بس چې قبر ته لاړ شي جوړ تازه ښه ټیک ټاک شي فرشتې ورته یې پاسېږه شا بسې دي کړي دي هلته بیا نه دردي نه شوګري نه بلډ پریشري نه فلاني هر څه یې ښه کړي ځکه چې هغه حکیمي دوايي هلته اثر شروع کړي.
بس بیا ورور نوې قصه شروع شي د سره هلته دا قصې نشته دی شوګر به دې ختم شي نوې زندګي د هغه نوې ترتیب به د سره میلاویږي نو چې کوم سړی شوګر کې مړ دی هغه به د قیامت پر ورځ د شوګر مریض نه راپاڅېږي که نه ګینې دا دنیا هم غر کا او هغه دنیا هم غر کا اول ته به د جنت نعمتونه بیا خورې څنګه خو ټول خواږه دي دلته مولایانو پورې خوان دی چې دا لواخور دي دلته به ټول نه لواخور جوړ شي او ټول به دې خوږې پسې چې کوم دی بیا ګرځئ صحیح ده نو بهرحال عزتمندو اختلاف حسن دی ښه ګوره موږ او تاسو الله مختلف پیدا کړي که نه شکل پوه در سم یو دي خو ته بل شان ښکاري او زه بل شان ښکارم اوس که ټول یو شان وې نو بس بیا به پکې داسې نه وایي چې دا ښایسته دی او دا بدرنګ دی او دا فلاني او دا ډنګری دی که ټولې جینکۍ یو شان وې نو بیا به وروره زمونږ ښځې یو بل کې بدلېدې را بدلېدې د چای نه په شان یو شان شکل وې چې دا ده که دا ده که څه شوه نو بیل بیل څیزونه مو ورته راګولې چا به ورته یو شی لګولې چا ورته بل شی ګونګړي مونګړي به ورته لګوې چې ته دا شرنګ کوه ته دا آواز کوه پوره یو قصه به وایې که نه نو اختلاف کې اوس ښایست دی ښکلي دي که د ټولو فروټو یو شان خوند وی نشپاتۍ هم یو شان خوند وی د سیب هم وی د انار هم وی نو بس بیا خوند و خلک وایي نه یار کور راوړه انګور راوړه او فروټ چاټ راوړه نو فروټ چاټ به دې د څه شي نه جوړولی او که دا ټول شي نه اچولی یو شان خوند او اچار به دې د څه نه جوړولی اچار کې خو اختلاف وي که نه مختلف شي نه ته راجمع کړي هغې ته وایي اچار ګوره دا ساده ساده مثالونه دي هر څیز کې اختلاف دی په خبره به وشي اوس ګوره دا لاس دی دا بل لاس دی یو شان دی بل شان دی خلک وایي دواړه لاسونه هم یو شان نه دي یو لاس ګوتې هم یو شان نه دي نو څه کې ځان نه کټ کې چې ته دې ګوته ته واړولې دې بلې ته غټولې دا وایي ما ته خو مینټلې دا تا له مونږ خدای درکولو څه دپاره تم لا د دې قابلې تم څه شی خو دا د بیل کار دپاره ده د بیل کار دپاره ده دا دې پوزه کې دننه وهه دا دې پوزه کې نه ننوځي اوس په څه کې پوزه کې چې د مچ لاړ شي په څه به راوباسي ساده ساده خبرې دي ساده ساده مثالونه دي هر څیز الله د خپل هغه دپاره حکمت په بنا جوړ کړی دی او الله دا تغیرات مختلف شکلونه او یو څه کې تغییر چې راځي دې کې ډېر لوی حکمت دی انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم وی دا انقلابونه چې راځي کله یو شان رات کله بل شان کله ګرمي کله سردي کله یو شان کله بل شان وی دا د الله وعظ کوونکي شی نه دي تا ته نصیحت کوي او یو نصیحت درته دا کوي چې بنده ته به ټول عمر نه څنګه چې زه بدلېږم دقسې به ته هم بدلېږي زه دومره غټ نور یم زه د ټینګې نه یم نو ته څه شی ټول عمر به دې ځواني ټول عمر به حاجي صاحب ټول عمر به صدر صاحب ټول عمر به د چا پلان نه دا شی نشته دی زه بدلېږم نو ته څه شی دا څومره غټ نصیحت دی نو دا واعظ دی وعظ تا ته کوي بیان درته کوي خو دغه بیان ته چېرته تا کتلي نه دي هغه په خپله ژبه باندې بیان کوي نو دا ټول څیزونه وعظ انسان ته کوي خو چې څوک پرې پوه شي نو اختلاف به خامخا راځي اوس اختلاف کې به څه کوو عزتمندو او د څه وجې نه راځي نو د یو جهالت د وجې نه یو غلط فهمۍ د وجې نه دویم کله ناکله د ګپ شپ د وجې نه ګپ کې سړی ډېر خوږ شي نو ملګري ستا دا سر داسې دی نو هغه ورته ستا سر داسې دی نو چې بلو پورې وخاندي نه ګپ دې ولګو ولې ګپ لګو په رښتیا ټینډی که نه اوس هغه غریب غوسه شي وی ته کدوی ته فلانې ته ډنګرې او ستا پلار به داسي او ستا نیا داسې ده او ستا نیا هم زه پېژنم پوندونه یې پېژنم بس وران شي نو دې وجې نه د هر څیز به یو اعتدال سره ساتي ګپ شپ اعتدال سره او دغه رنګ عزتمندو غلط فهمي چې راله اصلي نه به پیله ځان پوهې چې هلکه ستا څه مطلب و او زما خو مطلب دا و هلکه ښه دی چې ګزار مې د باندې نه دی کړی ما خو ذهن ته خو دا راغلي سوچ او دا پیغمبران الله هم د دې لپاره رالیږلي چې دا خلک هایپر کېږي جذباتي کېږي د الله باره کې د رسولانو باره کې یو بل باره کې نو دا پوهوئ چې داسې مه کوه او داسې کوه او دا پکې منځ لاره ده نو دې طریقې سره عزتمندو د دې څیزونو نه دا اختلافات جوړېږي نبی علیہ السلام چې وفات شو صحابه کرامو کې اختلاف راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې چا داسې وویل چې نبی علیہ السلام مړ دی والله چې سر وام دومره سخته خبره وی شرط وام که چا داسې خبره وکړه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته راغلی ویل عمره ستا مینه په خپل ځای ډېره صادقه ده هغه ویل زه نه پوهېږم په دې خبره چې پیغمبر مړ شو څه ده وایي ته پته نه راځي خیر دی ما سره کښېنه
خو که لاندې ورته چا آواز کړی وی والوي. ابوبکر صدیق ډېر لوی سړی و. عمر رضی الله تعالی عنہ کېنه ویل ته کېنه ویل ما ته غوږ شه او تلاوت یې ورته شروع کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انک میت و انهم میتون. ور الله پیغمبر ته وایي چې ته به مرې او دا ټول به مري. عمر صاحب لږ دغه شو چې دا خو د قرآن آیات دی. بیا ورته وایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. دا زما محمد خو یو بنده دی، دا به مري، مرګ به پرې راځي، نو داسې نه چې تاسو بیا په شا باندې روان شئ، یعنې اختلاف یو بل سره وکړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي قسم په الله ما ویل که دا آیاتونه چېرته اوس نازل شو. ځکه د مینې د محبت د وجې کله د انسان دماغ کار نه کوي. لکه یو انسان ته پلار دی مړ شو، ښځه دی مړ شو، دیوال هم کله نه کله ګزار ورکوي. دا انسان باندې حالت راځي، خو دا به پوهې، غصه به کنټرول کې. ځکه د غصې په وخت کې دماغ کار نه کوي، د خفګان په وخت کې دماغ کار نه کوي، د وهم وخت کې دماغ کار نه کوي، شهوت وخت کې چې انسان ډېر شوق کې راشي دماغ کار نه کوي. دا څیزونه دي، دې څیزونو کې دې وخت کې به ډېر زیات سوچ کې چېرته په بله لار باندې روان نه شي. دغه رنګ عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام چې وفات شو یکدم یو خلکو انکار وکړو د زکات. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره مشوره وشوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې نوي حکومتونه میلاو شوي دي لکه به ګزاره وکړو. دلته عمر رضی الله تعالی عنہ خبره کوله. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دل په آرام کېنه. عمر ته دا عمر مخکې به څومره تیزې تیزې خبرې به دې کولې، نن چې خبره رانه ویل چې په آرام کېنه، خیر د گزاره به د خلکو سره وکړو او موږ چې د حکومتي حالات برابر کړو بیا به د خلکو سره ګورو. ابوبکر رضی الله نه، دا خو نن پیله ورځ ده، پیغمبر لا د دنیا او رخصت شوي دومره ورځې نه دي شوي او داسې خلک را پاسېږي چې ځان ته مسلمان وایي او موږ به زکات نه ورکوو. قسم په الله چې دوی زکات نه ورکوي، زه به دوی سره اول جهاد کوم او حکومتونه به وروسته سنبالو. ټول صحابه ورته ویلي داسې ده. وایي زه به ژوندی یم، ابوبکر ویلي، او د پیغمبر سنتونو کې او احکاماتو کې به خلک فرق راولي. حضرت عمر رضی الله اختلاف هلته هم راغلی، خو بیا صحابه کېناستو او یو لاره یې وکړله او خلکو پسې روان شو. دې طریقې سره عزتمندو د صحابو دا زندګي دا زموږ او تاسو دپاره نمونه ده. نو اختلاف هر چا کې راتلی شي، ښځه خاوند کې راځي، خو که دوی اوس اختلاف له زور ورکوي نو څه به کېږي؟ نکاح به ماتېږي، رشته به ختمېږي. چې رشتې ختمه شي نو خلک وایي زمانه بله به وکړي، بله خبره نه ده، تاله به بله څوک درکوي نه. وایي د ده دماغ خو نه کار نه کوي، د نسوارو دماغي دي او د چرسو دماغي دي. هغه پلاني لور ډېره ښه لور وه، ولور یې نه کړه، نو چېرته ړنده به درکوي یا به کڼه درکوي او یا به جګړماره درکوي چې داسې ښځه درکړي چې تا نه هم باد وباسي. ته خو به چې ښځه ده مړه یو مې دله برابره کړې وه او دا دویمه وه، والله چې تا نه باد وباسي. داسې ښځې شته چې دا سړي داسې سیده کړي دي. نو هغه یو سړی هلک و، هغه خواښې کره تللی و، نو نوې نوې وعدې کړی و. نو هغه کور والا ورته وایي چې خیال ساتئ د ځان. نو د هلک ورته وایي چې غم مه کوه، دا خو زما د زړه ټوټه ده او د دې به زه ډېر خیال ساتم. نو هغه ورته وایي د دې نه د ځان خیال ساته، د پوره شی دی، دا درته نه وایو چې د دې خیال ساته، بلا خو دې بوتله خو خدای دې ورته ټینګ که. بس سړی هلته نه نیغ شو، ویل د دې خیال نه د ځان خیال ساته چې دا دې چېرته دیکه نه کي، چپه دې نه کي. د یقینو که داسې خاوندان دي ښځو له د شپې په خوله باندې بالښتونه ایښي دي او سارې خپې اګرې ته وي. داسې ښځې شته دی چې خاوندان را سملوي. قسم په الله باندې یو ځل یو سړی رالی، دومره غټه تنه او هغه زموږ مخکې وجړلې. هغه رونو پې د ښځې خلکو پې دعوه کړې وه چې دا لیونی دی، دا جینۍ وایي. هغه به عزتمندو خښته ځان سره سر ته کېغوسته، خښته. نو موږ ویل دا خو ډېر ناروا کار دی چې خښته ته اوس د شپې سر ته ږدې، نو ښځه خو یېرېږي که نه. نو موږ ټول ورته ویل وروره دا ظلم دی، ته خو که لیونی نه یم نو دا کارونه خو د روغو خلکو نه دي که نه چې ته خښته سر ته ږدې. هغه ما ته وایي مفتي صاحب تا سره ځان له یو خبره کوم. نو یو کس ما ځان سره کو، مړ زموږ باندې چېرته را چپه نه شي سړی لیونی. یو سړی هم ځان سره کو، تپوس مې ترې وکړو، یقین په الله په چړا شو. وایي مفتي صاحب زما دې بدن ته وګوره، زما دې ګیري ته وګوره،
وایي زما دا ښځه نه ده ما له په دې مخ باندې سپېړې راکوي. وایي زه ټیک ده بلکل سر ته خښ تږدم خو زما ښځه سر ته چاړک دي. سوچ کوه نو د چاړه نه په خښته به ځان بچ کې که نه پسې چې بچ کې لکه دا زما د لیدلو خبرې دي او د پښتنو په کورونو کې. نو دا څه وجې نه چې یو بل موږ رعایت نه کوو. یو خبره خاوند وکړه ښځې صبر ونه کړو، بلې ښځې وکړه خاوند صبر ونه کړلو، یا بچي خبره وکړه خاوند په ښځه پکې خپلو کې وران شو. نو د دې د وجې نه اختلاف دی وجې چې بیا به سر ته تیږې ږدي. او په دې کې یو کردار عزتمندو د دې دوستانو میده خوشاټاري دوستان بالکل مساتئ. ضروري بدمشوره چې تا په څه شي باندې ورچوي داسې دوست سره مه کوه، دا ستا دشمن دی. صلحناک سړی، صبرناک سړی، یخ سړی داسې خلکو سره دوستانه کوه چې ته ګرم یې چې تا یخ کي، او چې ته یخ یې او تا ګرمۍ، دا ستا دشمن. زمونږ دارالفتاح ته عجیبه عجیبه مسلې راځي. مشر مفتي صاحب سره موږ ناست مسله راغله، یو ډاکټره وه او د بل ډاکټرې نه طلاق واغستو. طلاق یې ترې نه واغستو دا دې ما له طلاق راکړي په پیله شپه، او په پیله شپه ته سهار وختي تښتېدلې وه. نو سړي چې سهار راپاڅېدو ډاکټره نشته. نو ډاکټر صاحب کور ته ورغلی چې هغه زه خپل کور ته تللی وم. ویل جي جرګې راوسته مفتي صاحب ته به کینو او دا خو پیله شپه باندې لاړه څه چل شوی دی او څه چل شوی دی. نو موږ مفتي صاحب باندې تپوس کوو چې اخر څه چل شوی دی. هغه ورته ویل جي دا ډاکټر مینټل دی، لیونی دی. نو هغه خو روغ پوخ سړی و ځکه موږ ورته کتل ورسه ټیک ټاک وو. موږ یې څنګه مینټل دی. هغه وایي جي عجیبه کیسه یې کړې وه ډاکټر صاحب، چېرته مشوره یې کړې وه یو سړي سره چې سهار له مې واده دی، نو څه مشوره راله راکړه د شپې دې ښځې سره څه خبرې وکړم. نو چېرته سادهګه زموږ دا خلک څه وایي هلکه پیله شپه ده د شیر په شان وارځې ورځه او پیله شپه چې د روب جوړ کړو که نه بریتونه تاوه روب کې خبرې کوه او په پیله شپه چې د ښځې ویروله ټول عمر یېرېږي او که په پیله شپه دې ونه یېروله نو بیا د نه یېرېږي. دا زموږ عام خبرې د خلکو دا واده والا له دا مشورې ورکوي. نو بس هغه ویلې وروره زه خو ډاکټر سړی یم ټول عمر به اوزګار نه یم نو په دې پیله شپې ښه ټیټه یېروم. نو په پیله شپې چې کوم دی ځان سره چاقو یې وړلو. خدای پاک ډاکټر سړی و داسې کارونه خو بس سادهګانې. نو هغه ویل چې دا خو د ډاکټرۍ نه علاوه بل فیلډ دی که نه، نو د څلور ښځې کړي دي نو ټول یې سیده کړي دي. نو موږ نه یې مشوره راکړه به دا طریقه ده بس خبره ختمه. ځان سره چاقو په پیله شپه باندې خلک پیار محبت کوي نو زه چاقو کلاو کوم. کله یې ښځې له به دې خبره کاږي جانم زندگی به ګورې ښه تېرې زما د زړه سرې خدا دې چې زما د مور او پلار به ډېر خیال ساتي. کش بدې جو تر چاړو راغ کلام چاقو دا ګورې ګور د خندا خبرې دي خو دا حقیقت کې شوي دي زما د سترګو مقامه. نو بهرحال هغه ښځه ته سوچ کوه په هغې ښځې باندې به په هغه ټوله شپه څنګه تېره شي. افرین او شابسې ځکه هغې ته خو پته نه چې هغه کې دا لیونی دی که نه. نو بس هر څه څنګه کېدو نو هغې سره مینه محبت خبرې خو وکړه چې غم مه کوه زما د سر تاجه تا نه م قربان او ستا د نیا نه م قربان او ستا دغه بوډۍ نیا چې کومه مړه شوې ده د هغې نه م قربان او د هغې د قبر د خاورو نه م قربان. څه کوې دې سړي سره ونه خبرې کې. نو بهرحال عزتمندو سار چې شو بس استته یې ښځه وتښتېدله او راغلې وه. نو د دې وجې نه عزتمندو په دې خبرو باندې دا اختلافي خبرې د بدامنۍ خبرې د جنګ جګړو خبرې داسې خلکو سره مشوره مه کوئ. عزتمندو چې چېرته هم درته څه مسله پیښېږي عالم له راځه. په دې قرآن کې د هر یو څیز امر. زمونږ چې خلک کار خبر کي وایي په خدای به شي او په تا به شي موږ دا خبره دې پیله غلطه ده د ځاني د خدای سره دې یو ځای کړو داسې مه وایه په خدای به شي او په تا به شي دا خبره هم دې غلطه ده. او اوس به راله وایي ته دا کار سمې اوس نه سمېږي. وایي جي انشاءالله ستا چې را سره دوایي نو خپې به مې پاوایي. مونږ یو ورور او صفا درته خبره کوو اوس درته که موږ ډېرې دعاګانې وکړو والله چې خپې په اواز کې قدم به مو وانه لري داسې ګیرې صفا خبره ده. اوس په دعاګانو نشته او موږ درته مخکې نه ویو ځکه بیا به سبا وې چې هلک مفتي صاحب هم راته ډېر دعاګانې وکړلې خو پته لګېږي چې د مفتي صاحب کې به څه چل دی یو دعا یې قبوله نه شوه. نو تا په خپله دومره هر څه لړلي دي چې دا اوس په دعاګانو نه کېږي. په د دې څیزونو خپله لار ده دا د دعاګانو نه ده دا د معافۍ لارې دي. نو د دې وجې نه عزتمندو بل
که مولانا نه راځي هر علاقه کې سوله خیر خلکي سپینګیري خلکي مشران خلکي خواخوږي خلکي حق خلکو له لاش وې وروره دا معامله راله حل کا نو او داسې ځان نم جوړول پکار دي عزتمندو ټیک دی اوس مثلا ما یو مسله راله زه پکې دې ته وګورم چې دا مې خپل دی دا پردی دی دا فلاني دی دا ډنګری دی نو سبا چې زما مسله راله زه به چاله ځم خلکو نه خو نه هېرېږي که که تو ته زر وایي زه خو مفتي صاحب یم وایي مفتي صاحب هغه یاد دي نه شي تا چې پکې داسې داسې کار کړی هغه دې هېره شو اوس خلکو نه هېرېږي ځکه ویډیوګانې جوړ کړي والله چې د 20 کالو زاړه ویډیو ته پسې راوباسي او کیمرو کې هر څه راغلي او هر څه پکې ګیر شوي د چا نه وروسته کېدی نه شي تا نه به هېري د نیټ مامان او د ګوګل ترور نه او دغه رنګې د یوټیوب ترزوینه او دغه رنګې د فیسبوک تربور نه خو د سره نه هېرېږي دا تربوران چې دي دا جدید داسې وایي چې فرشتي دي هر څه ځان سره لیکلي دا ډیجیټل فرشتي راغلي دي او جدید نو دا یاد لري عزتمندو خو صلح کول پکار بله عزتمندو جګړه څه نه جوړېږي چې انسان د حد نه زیات ډېر غوسه کېږي بل هدف نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې زه هغه انسان له په ذمواري اخلم د جنت په منځ کې به الله دله کور ورکوي چې کله د ده چا سره جګړه راله او اگر چې دا په حق باندې خو خپل حق بل ته معاف کړي ذمواري او د خوش اخلاقه سړي دپاره د جنت د کور ذمواري علم نو د دې وجې د عزتمندو دې خلکو ته به او نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل بخاري شریف حدیث دی حسن رضی الله تعالی عنه ناست علي صاحب هم ناست صحابو ته یاد لرئ زما صحابو زما د انوسې نه دی د حسن دا دومره مبارک دی او په ما دومره ګران دی او په الله هم ګران دی چې دوو فرقو کې چې اختلاف راشي زما د دې یونیورسټي د وجې نه به الله هغه دوه فرقې په سمه لار باندې روانوي د ده د وجې نه به پکې سوله راشي او دې وجې نه حسن رضی الله تعالی ته خلافت میلاو شو خو چې کله اختلاف جوړېدو هر څه پرېغوست او حسن رضی الله تعالی عنه به میدان ته راووتلو نو هغې نه به لوی یو جنګ جوړ شو یو څومره مسله جوړه شوه څومره اختلاف جوړ شو څومره عزتمند لوی سرمایه حسین رضی الله تعالی عنه د دنیا نه شهید لاړو حسن رضی الله تعالی عنه قرباني ورکړې وه نو بهرحال عزتمندو دا احادیث دي او دا خبرې دي د جاهلیت په وخت کې غټ غټ جنګونه په وړو وړو خبرو شوي نبي علیه الصلاة والسلام جنګ بعاث یو شوي یو سل کاله جنګ او نبی علیه السلام د وجې نه الله هغه بیا ختم صلح صفایي دا شیونه پکې وشو په وړو وړو خبرو به عزتمندو جنګ کېدلو یو ځل شیطان ته چا وویل دا ټول کارونه ته کې ویل والله کې زه کوم نو هغه یو ځل داسې راغلی په یو دوکان کې صرف په یو دوکان و په هغې باندې شات راواغست شات څومره ښه شی دی ویل ته ګوره مړه زه جنګ زه کوم کبد کوم شات دي دلته یې واچول ویل دا ولې اچې وایي مړه مچان به راځي مچانو ته څوک څه شی نه اچوي پرېږده چې دا مچان پکې لږ ماړئ د مچانو غم کوم نو به دلته یې لږ شات یو ولګولو یو څاڅ کې یو قطره نو هغې باندې یو مچ راغلی نو چې مچ راغلی هلته چرمیخۍ مارسک و مارسک چې وکتلو چې مچ دی هغې پسې راچپه شوه نو هغې پسې چې راچپه شو نو هلته دې پیواله له یو سړی راغلی پیواله سره پیشو وه هغه پیشو په هغه مارسک باندې هغه چرمیخۍ باندې ورټوپ کړی نو چې په هغې ورټوپ کړی د پیواله له یو کس راغلی هغه سره سپی و هغه سپي په هغه پیشو باندې ورټوپ کړلی هلکه ما باندې راټوپ کوي جنګ شو نو هغه پیشو یې وله مړه کړه چې پیشو یې مړه کړه هغه سړی راپاڅېد هغه سپی مړ کړو چې سپی مړ کړو ویل دا خو زما ګلټیر سپی دی او دا خو ما ډېر ګران اغوستی دی هغه راپاڅېدو پیواله یې مړ کړو پیواله خاندان چې عزتمندو خبر شو نو دا سړی چې د دې په کور یې حمله وکړه وار عزتمندو هغه یې مړ کړو لاړ خاندانونو ته جنګ ووتلو نو شیطان ویل ته به خپله انصاف وکړه وایي ما په دې کې جنګ جوړ کړی مونږ خو صرف یو ساس کې ولګولو د شاتو وایي زمونږ پکې دې ته خیال هم نه چې دومره قیصه به جوړېږي نو دا خو زما نه زیات دي نو پیواله له پکار چې شات یې هلته نه لرې کړی وی چې لکه مچان راځي او پی دي نو چې هغه ساس کې هلته نه لرې کړی وی هېڅ جنګ نه جوړېده هغه هم خیرن و بس ناست و پکې وایي زمړه وي دي دقه چل دی عزتمندو مونږ کې چې کم عیب وي مونږ هغه ځان نه لرې کوو د بل عیبونه راته ښکاري نو دې طریقې سره عزتمندو هغه جنګ جګړې جوړ شي اختلاف جوړ شي قصور زمونږ خپلي یو ښځه وه عزتمندو هغه به روزانه ښکاره کېده کله به چې خاوند ته سار ناشته کې غوسته نو دې وخت کې به ورته غیبت یې کوي ګاونډي دا پلانې ډېره پودړه ده او دا خو ډېره خیرنه ده او ته مونږ ته به ګوره ستا جامې څومره پاکي روزانه ځایونه پاکي هر څه پاکي نو شیشه کې به کتل ویل ته راشه وګوره که نه هغه پلانې کور ته وګوره هغه شیشو ته وګوره څومره خیرنې دي هغه تناب باندې هغه جوړې انځلې دي وګوره هغه واقعي خیرنې ښکاره کېدې
خاوند هم چې ورته وکتل چې ولا دا جامې کپړې خو ډېرې خیرنې دي، دیوالونه هم خیرن دي، هر څه خیرنې دي. په سبا بیا ورته وایي چې ګوره بیا دغه کور دا شی نه دا شی نه صوفه او فلانې میزونه خیرن دي او ګنده دي. داسې دې شیشې ته وکتلې نو داسې چلو کو چې رومال یې راواغېستو، هغه د خپل کور شیشه نه وه، کوم کې به چې دوی بل کور ته کتل هغې باندې داسې اخبار یا رومال راښکو. وایي دغې ته ورته اوس وګوره چې اوس هم خیرن دي که نه. هغې چې وکتل وایي دا خو اچانک هغه لاندې شی نه په خپله پاک شو. او دی خدای دې غر کاکا ستا د کور دا شیشه خیرنه وه، هغه درته خیرن ښکاره کېده. موږ کې خپله فرق وي، موږ ته چې کوم دی بلکې عیبونه ښکاري. دا لطیفې دي خو د حکمت خبرې دي عزتمندو. نو د دې وجې نه دې ته چې کوم دی سوچ کول پکار دي. دې وجې نه ویلی کېږي عزتمندو یو سړی و هغه ډاکټر له لاړی، ډاکټر له لاړی وی په کوم ځای چې ګوته کړم بس بدن کې به درد محسوسېږي، هر ځای کې درد. ډاکټر ورته ویل زه بس د دې سر نه بیا را شروع کړو. نو پهلې ورې سټ سکین وکړلو او دغه رنګې ایم آر آی ول وکړله. هغه ویل وروره دماغ خو دې بالکل برابر دي، نسوار مسوار دې کړي دي خو زه لا دماغو ته دې هغه اثر نه دی رسېدلی، ګزاره کېږي. نو دماغ خو دې سټ دي. وایي بیا یې وله سینې اکسره وکړله، ویل سینه هم دې ټیک د ټي بي دې نشته، هر څه دې نشته، سرګټ خو دې څکلي دي خو فرحال لږ لږ داغونه دي، داسې ډېر نقصان یې نه دی در کړی. بهرحال بیا وله لاندې رالی نو دغې وله وکړو څه ورته وایي ښځو له چې کوي څه الټراساؤنډ. هغوی څه خېټه کې بس وي کېدای شي خېټه کې څه پړپوس مړپوس کې لرې کې دې فرق وي، د هر ځای چولې او هر ځای شی هر څه خورې ورړی کېدای شي لاندې د معده کې دې فرق وي. نو دغه شی وله وکړه الټراساؤنډ کې هم څه راونوته، وایي لږ شان ګیس در کېدی خو ځان نور خو برابر یې. خبر حیران شو، د خپو ایکسرې وله وکړه، سړی ټول ټیکو. اخینه کې هغه کومه ګوته به چې په کوم ځای کې غوسته دا ګوته ایکسرې چې وله وکړه هغه ګوته کې فرق و. خدای دې غر کا چې په دې ژبه کې دا نو درد به مو کول، چې په دې ژبه کې غوسته هم درد به، چې په دې ژبه کې غوسته هم درد به، نو فرق یې هغه ګوته کې و. هغه ګوته کې ګوته ماته ما لږ څه فرق پکې راغلی و. ویل ټول بدن دې ټیک دی. او هغه غریب دومره وهمي شوی و ویل که دا ټول بدن مې بیمار دی، هر ځای کې درد دی او درد دی او درد دی. دغه شان کله نا کله ټوله معاشره صحیح وي، من کې فرق وي. خو چې موږ سره مخامخ شو دا 2 نمبرې دی، دا 6 نمبرې دی، دا بل منافق دی، دا دوکمار دی، د ده به ګیره باندې نه تېروځي، دا ګیره نه ده، دا د دوکو جال دی او دا فلانې نه ده بل باره کې موږ دا. او الان کې فرق صحیح موږ کې په خپله باندې فرق وي، په بل څه کې فرق نه وي. نو د دې وجې نه عزتمندو خلک ورته دي. نو انشاءالله په خپل ځان باندې به سوچ او فکر کوو که نه، انشاءالله غلطي به ځان کې راوباسو بل ته به وو. که چې ته جنګ جګړه راځي نو عزتمندو یا راشي عالمانو ته صدرانو ته خو خلکو ته کینو چې چا نه عزتمندو سختې شوي معافي د هغې لاره ده، او دغه رنګ عزتمندو سوري د هغې لاره ده، او دغه رنګ عزتمندو هغه د بل انسان عذر کول د هغې لاره ده، دغه لارې دي تاوان ورکول د هغې لاره ده. خدایات عزتمندو ګورې بدماشي او سختی چې چا کړې ده ټول عمر یې جړلي دي. دا یاد لرئ، ځکه بدماشي تکبر دا صفتونه د الله سخت بدي. الله وایي الکبریاء ردائی، دا ځان ښودل او دا زبردستی تکبر لوی دا زما صادر دی، زما صادر چې څوک ما نه راکاږي ټوټې ټوټې کومه. انشاءالله ځان کې به عاجزي پیدا کوو که نه؟ اذان